تفسیر بیان القرآن کې د هر آیات ربط بیان کړی دی او د هر صورت ربط بیان کړی با هم مرتبط ارسی ذکر کړی دی مولانا اشرف علي تھانوي صاحب رحمت الله علیه. ماضی قریب کې یو ډیر لوی عالم تیر شوی او زمونږ د پاره ډیر قابل قدر دی، زمونږ د پاره ډیر قابل احترام هستی ده، مولانا محمد طاهر پنجپیری رحمت الله علیه. د پنجپیر د مدرسې بانی او د خپل فکر یو مبانی مولانا محمد طاهر پنجپیری رحمت الله علیه ډیر لوی عالم او د قرآن شریف مطالعه او د قرآن شریف لوازمات هغه ټول یاد کړي، شیخ القرآن به ورته وي. هغه یو کتاب لیکلی دی سمت الدرر فی ربط الآیات والسور وخلاصتها المختصر لمن شاء ان يتدبر او يتذكر. دا کتاب لیکلی دی ای کې صرف ربطونه او خلاصې بیان کړي دي. نو دا په لوی علو کعب باندې په علو منزلت باندې د دې امام او د دې مولانا صاحب دلالت کوي. فکر زمونږ نه جدا دی، عقاید زمونږ نه جدا دي، نظریات بعضې زمونږ نه جدا دي، خو مونږ د پاره قابل قدر دي. ټول مونږ به د هغوی نوم په ادب او احترام سره اخلو. مونږ د خپلو استادانو دا تعلیم را کړی دی، خپلو اکابرینو د دیوبند چې څونه زمونږ فرقې دي او د هغې کم مشران دي، نو هغې سره اختلاف د نظر په خپل ځای باندې، خو د هغې نوم او د هغې احترام او د هغې قدر او د هغې منزلت زمونږ په زړونو کې شته دی. مونږ د هغې د علم قدر کوو الحمدلله. او دا د انصاف یو عقیده ده او نظریه ده، تاسو ته م وایو. نو هغه دا خدمتونه کړي دي. نو په دې کې مونږ سره 2مه خبره شوه ده چې ربط په بیانو، 8مه خبره